السلام علیکم دوستانو خراغلاس دوستانو بالاخره عمران خان چې کم دینو د پرویز خټک د پارټۍ په جوړولو باندې یو بیان ورکو. یو صحافي ته تپوس کوي چې پرویز خټک د خپل پارټۍ جوړ کړل نو د دې په باره کې تاسو عمران خان د هغې په باره کې سوي ډېرې ښایسته خبرې کړې دي. او دویم دا هغه نه تپوس وکړو چې ستا د پارټۍ د نااهلۍ او یا د ختمولو څه پلان روان دی. د دې په باره کې تاسو چې تا به نااهله کړي که نااهله نه کړي ستا پارټۍ به ختمه کړي د هغې په باره کې څه جواب ورکړو. بل IMF ته چې کوم دی نو عمران خان هم ساين کړی د قرضې دپاره. نو د هغه نه تپوس وکړو چې تا ولې هغو ته ساين کوو، یعنې مطلب د IMF نه چې قرضه ده دې په شا څه وجه وه، یعنې ولې ته ولې مجبوره شوې چې د دوی سره دې یعنې مطلب یو ځای شوې د PDM سره او تا هم ساين وکړو د IMF نه قرضه چې کوم دی نو راواغېستله. نو نن به په دې خبرو باندې ډسکشن کوو، خو د دې نه مخکې زموږ د محنت سیله به ضرور راکوئ، لایک بټن به دباوهئ او ویډیو چې د سره څومره کېږي ډېره به شیر کوئ چې ټول حقیقت ټولو خلکو ته معلوم شي. د ټولو نه اول مونږ راځو چې څنګه د یو صحافي د عمران خان نه دا سوال وکړو ټیک شوله چې ته د پرویز خټک د پارټۍ حوالې سره څه وې. نو ماشاءالله دومره یو نظریاتي لیډر دی او دومره یو غټ سوچ لري چې بالکل تنګ نظري او دا څیزونه پکې نه وو. که دا بل لیډر وی نو هغه به ډایرکټ په پرویز خټک پورې کنځلې کولې او پرویز خټک به دا دی او پلان کې دی او ډینګری دی او بالکل داسې و چې د هغه نه به سوځېدو. خو لیډر دې ته وایي ټیک شوله چې دومره براډ مایند لیډر دی، دومره وسیع کولاو مایند یعنې مطلب ذهن والا انسان دی چې هغه وي چې ګوډ لک بالکل ښه کار یې وکړو. پارټیانې ډېرې پکار دي، یعنې مطلب دا دی چې بس ډېرې دي پکار دي چې د چا کومه خوښه یې څوک کومه سلیکټ کوي هغې ته به ظاهره خبره ده ځي، یعنې د عوامو رایه چې کوم ده چې د څوک کامیابوي هغه به کامیابوي. ټیک شوله. نو دا خبره چې کوم دی نو عمران خان وکړله. بیا د پرویز خټک په باره کې یو بله خبره هم وکړه چې دا خو ډېر نظریاتي کس او بیا خاص کر د بلې پارټۍ نه یو سړی راغلی او بیا دومره سختې برداشت کړي زما سره او جیلونه برداشت کړي او هغه چې لاړ شي نو یقین وکړه چې داسې دا لږ په دې باندې د خفګان اظهار وکړو چې لکه دومره نظریاتي کس ته نه وه پکار چې هغه دغه شان په دې حالاتو کې په پرشر حالاتو کې پارټي پرېږدي او لاړ شي. خو بهرحال هغه ښه کار وکړو. زه ورته سلام کوم د هغه دې افرټ ته د هغه دې کار ته، یعنې دومره چې کوم دی د هغه کار وستایو. بیا د هغه نه دا تپوس وکړلی شو چې عمران خان صاحب تاسو د خپلې نااهلۍ حوالې سره څه وایئ او د خپلې پارټۍ د هغه وایي چې په پارټۍ خو بالکل د سره چې کوم دی نو پابندي نه شي لګېدلی، نو یو پارټي دا خو څه سوال نه پیدا کېږي چې دا دغه شي. او د هغه چې کومه نااهلي ده نو هغه وایي چې یاره بس داسې کیسونه میسونه جوړېږي د 12 اګست نه دوی کوشش کوي چې مخکې څه شی جوړ کړي، خو هغه هم داسې دي چې یو جعلي څیزونه دي، یو ناکامه څیزونه دي او ناکامه کوششونه دي، نو لهذا په هغې کې هېڅ قسمه کامیابي دوی ته نه ترلاسه کېږي. نو دغه خبره یې چې کوم ده نو د خپلې نااهلۍ او د پارټۍ د پابندۍ حوالې سره وکړه. بیا یې تپوس وکړو چې IMF نه قرضه چې کله اخیستلی کېده نو تا پکې هم ساین کړی. هغه وویل چې صرف د یوې وجې او یوې خبرې زه مجبوره کړلم چې ملک ډیپالټ کېدو. که چېرې IMF قرضه نه وی ورکړي نو زموږ ملک به ډیپالټ شوی و. د ډیپالټ مطلب څه ده چې دا کومه مهنګایي ده چې په دې کې خلکو خودکشیانې وکړي، خلک چې کوم دی په خودکشو باندې مجبوره دی او خلک چې کوم دی نو په جړه جاړي او خلک چې کوم دی تاسو ته پته ده انتهایي په تکلیف کې دی. نو هم دا مهنګایي به په ډبل نه په ټریپل شوي وه که چېرې IMF دا قرضه نه وي ورکړي. نو لهذا صرف د قوم خاطر ما یو ځل بیا دغه قرباني وکړه، حالانکې موږ له پکار هم نه و چې دوی زموږ سره کم سلوک کوي، په موږ باندې کم ظلمونه کوي ټیک شوله او موږ له پکار هم نه و چې ساین هم ورکړی، خو صرف د قوم او د دو فکر را سره و. د دغې وجې باندې زه مجبوره شوم چې ما په دغې دغه باندې ساین وکړو او ما ورسره هم ساین وکړو چې بهی تاسو قرضه واخلئ. نو عمران خان دا هغه عمران خان دی تاسو ته پته ده چې اپوزیشن د ده خلاف څومره خبرې کوي، څومره پروپیګنډې کوي چې یاره دا خو داسې دی او دا داسې دی. تاسو ول د صرف د قوم خاطر هغه چې کوم دی د دغه ډیپالټ کېدو نه د بچ کېدو دپاره چې کوم دی نو په هغې باندې ساین وکړو. نو دا د هغې سوال جواب چې کوم دی نو په دې طریقه باندې ور او بله یو اهمه خبره یې وکړه د قانون حوالې سره چې په پاکستان کې جنګل که قانون دی، قانون مکمل ختم شوی دی، آئین نشته دی. په 14 مۍ باندې فیصله وشوله، دوی په هغې باندې عمل ونه کړو او بس زور زبردستیانې چلیږي او دا د دې وجې نه چې کوم دی زموږ ملک زموږ د ملک مستقبل دې ټولو خبرو ته چې کوم دی نو ډېره غټه خطره ده. او چې کله هم الیکشن کېږي زه به چې کوم دی نو الیکشن ګټم، که چېرې دوی چې کوم دی نو څومره هم لیټ کوي خو ګټه هم زما ده او زما په ځان باندې 100% یقین دی چې خلک به ما کامیابوي او ماله به ووټ راکوي. نو ملګرو دا څو ښایسته خوندورې خبرې عمران خان په خپل دغه کې وکړلې. که ویډیو هم خوښه شوي نو ګورئ لایک د سره هیر نه کوئ او په کمنټ کې را سره خپله رایه ضرور شیر کوئ چې آیا عمران خان چې دا کومه خبرې کړي دې سره تاسو متفق یې او که متفق نه یې. په اخر کې خپلو شیخ بله اجازه وکړئ.